چې کله په 18 مارچ باندې مونږ جوډیشل کمپلیکس ته روان شو لاهور نانو د ایبت ټلیفون شروع شو. مونږ یې منې کړو چې هلته مه ځئ، پولیسو ساده جامو والا ډېر په طریقې ولاړ دی هلته. اسلام آباد یې بند کړی و، زمونږ نور پارټي کسان یې نه وو پرېښی خان صاحب سره. په زمان پارک باندې هم پولیس حمله کړې وه. کله چې مونږ په لاره وو اسلام آباد، خان صاحب ګاډي سره جایمرز لګېدلی وو، نو ټلیفون هم کار نه کولو چې مونږ چاته فون کړی وی. او عمران خان صاحب ته چې کله پته ولګېده، هغه ویل چې مونږ به واپس بالکل نه ځو. دوی واقعي نه 2 ورځې مخکې مونږ ته اندازه شوې وه د دې نیتونو نه، کله چې دوی پیله ځل باندې په زمان پارک باندې حمله کړې. خو مشر عمران خان په حوصله کې و او هغه ویل زه به جوډیشل کمپلیکس ته ځم. چې مونږ کله اسلام آباد ته ورسېدو نو هلته د حالاتو اهمیت زیات اندازه شوه. مونږ چې کله پیله ناکې نه تیر شو نو دوی ګاډي ایسار کړل. مونږ سره صرف 18 ګاډي وو، بلې ناکې نه صرف 3 ګاډي پاتې شو. دی نور ګاډي مونږ نه واخیسته. کومو ګاډي چې زمونږ دپاره ټول پلازې باندې انتظار کولو، دوی کنټینر سره هغه ګاډي هم پرې نه ښودل. موبایل سروس بند و. اوس مونږ واپس هم نشو تلو. په یو وخت کې داسې محسوس شوه چې مونږ یو جال کې پاتې شو او دې نه نشو وتلی. ځان خو مرګ مخکې ته انسان اچولی شي، زیات نه زیات په څو شي، مړ به شي. خو چې کله هغه سره د یو داسې کس ژوند په لاس کې وي چې کروڑونو انسانونو امید وي هغې سره، نو بیا انسان خپل د قوم مجرم ګڼل شروع کړي. هغه سفر د دې یرې نه تېره شوه. خو چېرته د انسان حوصله کم شي، هلته د الله طاقت ظاهر شي. که زمونږ سوچ باندې وو نو خان صاحب به مونږ واپس بوتلی وو. خو د مشر عمران خان صاحب په الله تعالی باندې ډېر مضبوط یقین دی. هغه نور خیالات په ذهن سوارول نه. مونږ چې کله بیا اسلام آباد ته ورسېدو نو اچانک عوامو د عمران خان ګاډي غیر چاپېره ودرېدل. سیاسي کارکنان سختۍ ته تیار وو. عام کس ځان بچ کوي، خو دا عام کس نه و. دا کارکنان د اسلام آباد ډېر لرې لرې علاقو نه راغلي. دې کې تورسرې هم وو، دې کې د ښه خاندانونو خلک هم وو. چې شلنګ ډېر سخت شو نو زمونږ کارکنان هلته کې د ماسک ډبي نیولي او یو بل ته ماسکونه اچول. داسې کارکنان وو د چا په خپې کې پیزار نه وو. څوک ته لوی لوی کورونه نه راغلي وو. چا مونږ ته په سترګو کې مالګه اچوله، چا مونږ ته په سر باندې اوبه اچول. ټول بېزاره ستړي وو، خو حوصله یې ډېره زیاته مضبوطه وه. شلنګ سخت لګیا و او مونږ باندې ډنډې برسات هم پدیس کولو. د عمران خان صاحب ګاډي بچ کولو دپاره څه خلک په نالۍ کې ولاړو، څه کلاو میدان کې ولاړو. پولیس ته یې ویل چې دا تاسو څه کوئ، خو هغه پولیس خبره نه منله. خو زمونږ د خلکو هم یو منزل و چې عمران خان صاحب به عدالت ته ورسو. بل طرف ته د هغې اراده وه چې خان صاحب ووجني. خو کارکنان خپل ځان فکر نه باوجود خپل مشر حفاظت کول. د مشر ارادې او حوصلې هم ډېر پست وو. خپل مشر سره ټول خلک ودرېدلي وو. کارکنان او مشر ټول تیار وو، هر څیز دپاره تیار وو. دواړه تیار وو چې کله به وخت راشي ټول به ودرېږو. مونږ خان د ګاډي نه غیر چاپېره ولاړو، خو کارکنان زمونږ د غیر چاپېره هم ولاړو. د عمران خان صاحب ګاډی بولټ پروف دی، یعنی که ټوپک ګولۍ هم په ولګي هغه ګاډی مضبوط دی. خو بیا هم کارکنان د ټوپک د ګولۍ دپاره د ګاډي د مخکې ولاړو. پولیس ډنډې برساولې، خو زمونږ کارکنان ډېر مضبوط طریقې سره ولاړ. نن به تاسو ټول خلک وایي چې دا کارکنان چېرته لاړل. دی ویرېدل، دی شاته شول. خو ما چې کم قوم هغه ورځ کتلی و، کم کارکنان هغه ورځ په 18 مارچ باندې کتلی وو، دا خلک نه یېرېږي. د دې خلکو شعور هغه ځای ته رسېدلی دی چې هغوی پېژني چې فیصله به کله اخلي او څنګه به اخلي. هغوی د وخت اهمیت او قدر لري. د بدترین شلنګ نه باوجود چورلیدل او په جیل کې ایمان سره ولاړ دي. دا خلک د ټوپک د ګولو په مخ کې ودرېږي خپل مشر عمران خان دپاره. دا دغه خلک وو چې خپل مشر دپاره سوی یاسین وی. موږ چې کله په اسلام آباد کې وو دغه خلکو کې زموږ تورسرې هم ولاړو چې شپږ میاشتې ماشومان ورسره په غېږ کې وو. سپین ږیرې د چا په سترګو کې چې اوښکې وې د انقلاب. دا غیر او بېلوس خلک دي. دوی په ګټه هم پوهېږي او شکست نه باوجود حوصله هم لري. دوی ته شکست نشي ورکولی. دی په الله تعالی په حکم چلیږي. صرف د یو الله د وجه نه دی حوصله لري. د خپل مخلوق زونه صرف الله تعالی بدلولی شي. هغه مالک دی. نورو خلکو سره به د دنیا ازایشونه وي، خو د عمران خان ټیم سره حوصله ده. هغه خلک نن هم د بله شاه په کلام باندې چلیږي.
दासी ईमान वाला खलक चिकला उदरीगी और खौफ न रही बल साइड वाला उयरीगी अगई खामोशी डेर मानी लरी। डर्टी हैरी ने हुक्म दिया है कि मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा। कसूर पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि अपने लोगों की अमन की बात की है, ये बात की है कि 80,000 शुहदा पाकिस्तान ने पेश किए, मजीद शुहदा उठाने हमने नहीं है। हमने ये कहा है कि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। हमने ये कहा है कि हमने खुशहाली, तरक्की और अमन देखा है। हम किसी को भी इजाजत नहीं देते कि हमारे लोगों को एक दफा फिर से ईंधन बनाया जाए।